بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقائق الأشياء ثابتة، حقیقت د اشیاء ثابتة ثابت دی. ولکه پرونم به خبره کړې وکنه، راځه اوس عبارت لګوا. حقیقت الشیء وماهیته، حقیقت د شی وماهیته او ماهیت د شی، ما دا هغه ته وی به چې په سبب د دې سره الشیء شی وهو شی په شی کیږي. نو لکه ماهیت د شی او حقیقت د شی، ما به شی وهو ته وی کنه. ولکه څوک په معترض اعتراض کې چې دې کې خو فاعل داخل، فاعل د فعل پکې داخل، هغه سم شی هو کیږي. جواب مونږ ویلکه ستا اعتراض به علی واردېدلې، ستا اعتراض به علی واردېدلې که په دې کې مونږ وجود بالفعل ګڼلې، لکه فاعل څخه خدا فعل وجود بالفعل راځي کنه، او حقیقت خدا درې لکه بالفعل یو کو بالقوه وي. حقیقت او ماهیت د شی ما به شی هو کنه، چې شی په د شیئیت نه شی کیږي او د عدم نه فی وجود تر اورل کیږي، کو بالفعل وي او کو بالقوه وي. نو ما دا هغه ته وی ثبت به الشیء هو ثابتېږي په دې سره شی هو هم دقه شی په هو شی کیږي کنه. کل حیوان الناطق، لکه حیوان ناطق للانسان، د چا د پاره؟ انسان. لکه انسان په هو دقه انسان په انسان کیږي کنه، د عدم نه فی وجود تر اورل کیږي. بخلاف مثل الضاحک والکاتب، هلکه په خلاف د ضاحک او د کاتب او د امثال، په دې سره دا په ماهیت کې داخل نه دي، ماهیت او حقیقت او ذات کې داخل نه دي. ځکه ممکن نه چې د انسان تصور بغیر د ضاحک او بغیر د کاتب نه موشي، بغیر د ضاحک او کاتب نه موشي. بخلاف مثل الضاحک، په خلاف د مثل د ضاحک او د کاتب، مما د اغنه يمكن تصور الانسان، چې ممکن دی تصور د انسان بدونه بغیر د کاتب نه او بغیر د ضاحک نه. او مثلوی وسجات کماشی او دا ټول پکې داخل دي. فانه زکه دا ضاحک او کاتب چې دی نو من العوارض، دا د سند دا عوارض نه دی، دا د عوارضاتو نه دی کنه، د عوارض نه دی. عارض د ذات او ماهیت او حقیقت نه دی. ها تاسو ویلو کنه چې کلی دوه قسمه دی، یو کلی ذاتی دی او بل کلی عرضی دی. کلی ذاتی جنس نوع فصل، احتشام قارسه جنس فصل، او بل کلی عرضی دی خاصه او عرض عام، خاصه او عرض عام. ذهن پیور رسید خاصه او عرض عام. انسه کلی په څو قسمه؟ دوه قسمه. او ټول کلیات په څو قسمه دي؟ کلیات خمسه دي کنه، جنس نوع فصل خاصه عرض عام. دا په یو تقسیم کې ښه، په نور به تقسیمات په دې کې ډېر زیات دي.
کلی عرضی الکه کلی ذاتی ستوي چې داخل وي په حقیقت د افرادو کې داخل وي په حقیقت د افرادو کې او کلی عرضی هغه ته وي چې داخل نوي په حقیقت د افرادو کې داخل نوي حقیقت د افرادو کې الکه پوه شولې چې ضاحک او کاتب نو ممکن دی تصور د انسان بدونی بغیر د انسان نه فإنه زکدا ضاحک کاتب من العوارض دا د عوارض نه دی خارج دی د حقیقت د افراد الک ما تلګ نور وضاحت موکا وی وقد يقال کله کله داس ویل کیږي ان تخصیص ما هغه به الشیء شکیږي پاغه سره شی هو د عدم نه وجود تر وړل کیږي به اعتبار تحققه حقیقتا په اعتبار د تحقق د دې سره په اعتبار د تحقق د دې شی سره حقیقتا شکیږي الکه په اعتبار د تحقق سره په اعتبار د وجود سره حقیقتا حقیقت دی و به اعتبار تشخصه او په اعتبار د تشخص سره هویتنا سدي هویت یو خاصواله دي کنه ومع قطع النظر عن ذلك او سره قطع نظر عن ذلك د تحقق او د تشخصنا ماهیتا دا به سدي ماهیت دا به ماهیت دی ملک تاسو ویلی ما به شی هو قبل الوجود ماهیت بعد الوجود حقیقت او بعد التشخص هویت ذهن پور رسیدلی او مع قطع النظر چې قطع کې نظر د تحقق او د تشخص نه تشخص خو پیژنې کنه ما به الامتیاز بس سره امتیاز راځي دا ماهیت هلکه دا خو یو شی دی او حقیقت ته متویل او ماهیت ته متویل او هویت ته متویل یو شی دی مصنف علی رحمت وی کله یو شی وی او یا لکه مختلف اعتبارات کی پکې سوي مختلف او کله هلکه د دې دا شی ستوي راځي والشیء عندنا زمونږ په نسبان دی چې اطلاق کیږي په معلوم باندې کیږي موجود باندې والشیء عندنا شی زمون په نسبان اهل السنت والجماعت په نسبان دي هو الموجود دا چاته وي خلاف ثابت ته معتزله ولا معتزله وي معدوم تم شی ویل کیږي معدوم تم څه ویل کیږي شی او تر ویل کیږي هو الموجود والثبوت اوله کستم وي ثبوت ثابت تم ویل کیږي کنه شی الکه موجود تم وي ثابت تم وي پرونم پکې خبره کړې و کنه والتحقق او تحقق والوجود او دا وجود والكون او كون کېدل دا ټول الفاظ مترادفه دا سدي الفاظ مترادفه دي الفاظ مترادفه دا الفاظ مترادفه دي یعنی الفاظ مترادفه دي ته ویل کېږي چې الفاظ مختلف وي معنی وي یو نقطه به بل ځان سره یاد وساتي هغه دا کله د الفاظ مترادفو کې نسبت د مساوات او کله نسبت د عموم خصوص مطلق وي کله نسبت د عموم خصوص من وجهنا وي پکې مساله باندې ذهن الفاظ مترادفه الفاظ مترادفه دا سدي الفاظ مترادفه دي معناها بدیهی التصور معنا د شی صدا معناها معنا د الفاظ مترادفه بدیهی التصور صدا بدیهی التصور الکه بدیهی د بغیر د سوچ فکر نه تصور ترازی الکه د انځر کلی مولا چین روډاګ مولا
ها عبدالرشید عبدالرشید مولا صاحب بدیهی څه ته وایي بغیر د سوچ او فکر نه ذهن ته راځي بدیهی او نظری تاسو په سولم کې تعریفونه کړیو الکه بدیهی هغه ته وایي لا یحتاج الى التعریف والدلیل او یا لکه نظری هغه ته وایي یحتاج الى التعریف والدلیل او دویم نمبر تعریف دا دی بدیهی هغه ته ویل کېږي چې سهلة الحصول وي سهلة الحصول او نظری هغه ته ویل کېږي چې متعسر الحصول وي متعسر السخت حصول ذهن دې پوره شي بغیر دغه نه راځي درې څوک د تمجن یاد کی ته به سوچ پکې چې یاره دا جن به څنګه وي ذهن دې پوره شي تاو راتا ذهن بو ګرځي د ترغاو په غرونو کې به تاو راتاو شي ذهن دې پوره شي د یوسف بابا ته به وخیږي او بیا به داسې قوال ته به ملاړ شي ذهن دې پوره شي او یا لکه بیا به کیمور غر ته مخیږي لہذا قصه به بیا ډېر بیا به د سوچ ته راشي چې هلکه دا خو څه شی دی کېدای چې مخکې له راغلي یا لکه پوه شو په دې خبره باندې نو نظري متعسر التهدید وي المتعسر الحصول وي او دریم تعریف دا دی د بدیهي هلکه بدیهي چې دی المجلی للشیء المجلی للشیء الکه دا تجلی را وستون کې د شی د پاره وي روحانتیا را وست مجلی للشیء دې ته بدیهی وي او یا لکه مخفی للشیء دې ته نظری مخفی للشیء دې ته څه ویل کی نظری وتر ویل کی یا لکه په مسله باندې او جی ډیر تعریفونه دي راځه نو د دې شی او د وجود او د دې ټول د بدیهی تصور بدیهی تصور والي ها الکه دلته کې معترض اعتراض چې تا ویل حقائق الاشیاء ثابتتون حقیقت خو اسم ثابت دی دا رستو تر ثابتون قید دا لغو دی سدی لغو معترض اعتراض وکنه قلنا س جواب دی راځي فإن قيل کچرت اعتراض کی ویلې شي فالحكم حکم کول بثبوت حقائق الاشیاء حکم کول په ثبوت د حقائق الاشیاء باندې متن کې څه ویلي د حقائق الاشیاء ثابته حکم ثابتتون حکم شوی دی چاته حقائق الاشیاء یکون لغونا دا ګرځيږي څه بمنزله قولنا دا په منزله د دې قول زمونږ الامور الثابته ثابتتون الامور الثابته ثابتتون امور ثابته چې دي ثابتتون دا خو د څه معنی شو الکه د حقیقت او تحقق دان په معنی ثبوت کنه الفاظ د حقائق الامور ثابتتون الکه نو دغه اضافت د موصوف صفت د اصل کې د شو الامور ثابتتون دا ثابتتون لغو شو کنه شو اعتراض باندې پوش امیر صاحب ته پیش ول نگوی الانسان انسانون لغو قلنا منگا وایو چی نا لکه د دواړو یو مراد مقصد نه دی دو حیثیت دی حقائق الاشیاء فی اعتقادنا او یا لکه ثابتتن فی قلنا منگوی ان المراد به مراد به پدې سره چې حقائق الاشیاء ثابت انما تخصیص ما سنعتقده چې مونږ داغه عقیده لرو یقین لرو اعتقاد عقیده ته وایي چې مونږ یقین لرو داغه حقائق الاشیاء چې هغه حقیقت د اشیاء
ونسمیه مونږ مسما کو دغه حقیقت د اشیاء بالاسماء په نومونو باندې من الانسان الکه هغه حقیقتونه سدي من الانسان د انسان والفرس او د فرس نه دی والسماء او د اسمان نه دی والارض او د زمکه د حقایق الاشیاء دي کنه امور موجوده دا داسې امور دي موجوده چې موجود دي په نفس الامر پس کې امر نفس الامر کې او په خارج کې واقعه کې موجود دي الکه ما ته بل ځکه نذیر او خای نذیر الکه یو نذیر دی یو مثال یو بل مثل ها نذیر د فرق بل فرق او بل تمثيل دی کنه سو سيزونه دي ضرور جی الکه نذیر چاته وي چې وضاحت د ممثل کوي خو د افراد د ممثل نه نوي د افراد د ممثل نه نوي نذیر وضاحت د ممثل کوي د افراد د ممثل نه نوي د جنس د ممثل نه نوي د افراد د ممثل نه نوي دې ته سوي نذیر ویا ذهن د فورسه لکه انسان دې زید دې او بسم اصل لکه ته زید کل فرسی زید پشان د پرس دې نو لکه پرس است چې ګوري نو بس دا دغه د پر نذیر شو کنه او د افراد چې وینو چې افراد د ممثل نه وي او لکه که د افراد د ممثل نه و نو بیا به خالی نه وي یا به په صفاتو کې دا په صفاتو کې به پیش شوی وي یا په ذات کې په صفاتو کې نو مثال دی او کو په ذواتو کې نو بیا څه شی دی مثال دی او کو په صورت کې وو نو به تمثيل دی کنه څه دی تمثيل دی یا لکه پوه شولې په دې خبره ها نو کو دا وضاحت د ممثل کېدنو یا به د افراد نوي یا به نوي که د افراد نه نو د افراد د ممثل نو نذیر که د افراد نه وو نو بیا به خالی نوي یا به وضاحت په صفاتو کې وي یا په ذات کې وي او یا به په شکل او صورت کې وي که چېرته په ذات کې نو مثل او یا لکه که چېرته په صفاتو کې مثال او که په شکل او صورت کې نو بیا وته تمثيل ویا ذهنم پورا سیدل خبر آسانه ده که خی في نفس الامر الکه ما ته یو مثال وخه د دې لپاره یو نذیر براته وخه حقائق الاشیاء ثابته او لکه تو واجب الوجود موجود واجب الوجود واجب الوجود في اعتقادنا موجود في نفس الامر واجب الوجود چې ده زمونږ په عقیده کې دا موجود دی پس کې نفس الامر کې دا موجود وما يقال واجب الوجود واجب الوجود د الله جل جلاله وجود دی واجب موجود دا موجود دی وهذا كلام مفيد او دا کلام د مصنف سے چې حقائق الاشیاء ثابت مفید دا څه دی مفید دی ربما ډیر کرته يحتاج الى البيان ضرورت پیخیږي ستا بیان ته لیس مثل قولک الثابت ثابت او نه دی په دې مثل ستا باندې ای سائل معترض چې توی الثابت ثابت الثابت نه ډیر کرته یو شی وي داغه وضاحت او بیان ته ضرورت وی کنه او تسریح ته ضرورت بیان او تسریح یو شی دی کنه ولا مثل قولنا او دا پدې مثل د قول زمون باندې نه دی چې حقائق الاشیاء ثابته د دې په مثل نه دی چې مونږ وای انا ابو النجم انا ابو النجم انا ز ابو النجم الک انا خو عرب د معارف نه دی او ابو النجم چې دین له هاذ دام د غید پارا
وضاحت دی خو انا خو اعرب د معارف دی نو دا دونه معنا نور کې دی کې صفایده نشتا انا ابو النجم کې صفایده نشتا وشعری شعری او زما شعر چې دی نو دا زما شعر دی شعري علا ما یخفا مالک پدې کې خو دې کې صفایده نشتا نو حقائق الاشیاء ثابته دغه د دې په مثال باندې نه دي چې انا ابو النجم او شعری شعری د دې په مثال نه دي ذهن دې پوره سره خادي کې صفایده نشتا شعری شعری او امور حقائق الاشیاء ثابتتون کې پایده شته اگر شدا مجاب دے سده مجاب د دینم جواب کې شعری زما شعر چه دے شعری دام شعر دے په کمال والی کې او په حسن النظم کې په حسن نظم کې ترتیب ډیر برابر دی حسن القافیه کې د دین تعویل کې دیش ځکه باب التاویل مفتوح باب التاویل مفتوح لکه دروازه د تاویل چې د مفتوح دا کولو د دیم تعویل کېدل شي او انا ابو النجم زچ یما ابو النجم یما صاحب دستور یما او د نجم یا صاحب د نجم یا پلار د نجم یما هغه چې څنګه شجاع دی دغه شان زم شجاع یما نو دې کوم تعویل کېدلی شي کنه تعویل پکې کېدلی شي خو به هر حال حقائق الاشیاء ثابتتون خو ډیر مفید دی ذاکره سوچ دی برابر دی چې د سکلی د کنه مرکب کو بسیطه دا اسحاق واسط شونډې وچې دي ها که څنګه چې سوي د چای د باندې سکري دا څه چلے کړي ها واسط ها څه شي ها خدای جمعه تقریر درکې ها دا څه چل شي چې دغه سره دا دی موټر وې باندې سړی پېښور ته رسېږي دلته یو ځای شمس قاري صاحب هغه بس غاټه غاټې ویلې څه پروګرام وکړه ورغلی ما ته وایي دلته ما ډېر کار کړی چې په څه باندې بیان کې وکړه مال صحیح ده بس هغه د خولې نه لږه تېز شانته وکړه بس سپیکر یې کولاو کوم مخکې مونږ چې مې اسکره او بس ویلې چې هر مکتبه فکر واله ته زمونږ اجازت دی او که نه